ایزی پیسې اکاونټ دا نوی کس یې 15,000 1 لک روپۍ راوباسي یو کس په لاس نه راونیسي راځه زه دله راوباسم دکاندار سره خبرې کړي ته خپل کمیشن هم واله او مال هم ته کټ کا دا شی حرام دی محترم. او دویمه خبره په دې ایامو کې قرباني کیږي محترم تاسو ټولو ته پته ده او قرباني صحابو تپوس وکړه ما هذه الاضاحیة یا رسول الله د الله رسول دا قرباني څه شی دی نو زما پیغمبر جمله او فرمایله سنت ابیکم ابراهیم دا د حضرت ابراهیم علیه السلام سنت دی چې زوی را پر ایک چرته خدای راته ویلو چې هر کال به نوې نوې زوی را پرځې چرته تصور وکړه چرته کور ته راشي اسې د کستانو تغه راواله چاړه او اسې زوی په پرش لږ راسنډه و د کستانو چاړه پې باندې کېږه چې ذهن ته دې څه تصور را دی ګران کار دی محترمو که نه دی ډېر ګران کار ستا بچي باندې خو درد راغلی نه دی او تا له چاړه نه ده درغلي د اولاد داسې او حضرت ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام الټه را پرځولې دی قربان شم د هغه زه یو جمله ونه وایم چې پیغمبر را غورځولی دی ابراهیم علیه السلام هم پیغمبر او اسماعیل علیه السلام هم پیغمبر و پلار زوی را غورځولی دی په ځمکه باندې او چاړه پې باندې راکاږي یو پیغمبر بل پیغمبر را سملولی دی ولالی محترمو یو د الله محبوب بل د خدای محبوب را غورځولی دی او علالی محترمو ډېر ګران کار دی که نه دی تا چېرته بچو ته خو د بچو دپاره حلالې او حرامې نه ګورې تا جهنم اور ته ځان نیولی دی د بچو دپاره نو چې چاړه پې باندې راکاږي نو قرباني درته خدای اسانه کړوي خیر دی بچی نشي را پرځولی نو خیر دی ته چې کوم دی نو څاروي راوپرځوه دا څاروي چې دی راوپرځو زه به داسې وګڼم لکه خپل زوی چې دی راوپرځو شوک سر لږ سبحان الله ووایه څاروي چې دی راوپرځو وبګڼم لکه خپل زوی چې دی راوپرځو په دې به یې دنه قبول کړم قربان شم د الله د ذات نه څومره رحم یې پې دی کنې درته یې دا هم ویلي شو د الله ټول بندګان یو چې یو زوی را پرځوه په نمبر د کال څه دی خیال دی محترمه مونږ خو ډېر غریبانان یو که لږه غوندې سخته را باندې راله یا چانس والا پلاټ میلو شو چانس والا ګاډي میلو شو بیا زه قرضونه اخلم او دغه شی را پیدا کوم چې د قربانۍ وخت راشي زما وخت کیس نشي محترمو خوله مې شنه خو تختی یاره جي زه خو ډېر غریب یم مړ نشي راته یاره جي زه خو ډېر غریب یم مړ کېږې بس درنګ سات نه د نسا اوزي د لوګې نه محترم خو که چانس والا شی میلو شي مونږ اکثر د غلو نه سامان لوه یاره جي دا چانس والا شی دی ورته بله دا شی خراب دی خدای دې وبخه په لار کې به کس راټینګ کړي یاره جي بیټري مې واغېسته دا به چانس مې و مې ځان دې غرق کړه چانس ترې نه دی والی دا جي د چانس شی راغلی دی راشه چانس راغلی دی زما رب وایي ما سره دوکې کوئ تاسو د مؤمن مال وښی تاسو څه خبره راته دلته یو کس خبره وکړه زما مقتدي دي دلته دا شی کېږي زمونږ په دا مقتدیانو کې تاسو ته صفا وایم که څوک پکې خفه کېږي نو خدای هم زړونه وچوه زما به څه وکړې تاسو زما څه نه شئ کولی که هر څه کېږي خو درته وایم ایزی پیسه اکاونټ اول خو د ټولو نه مخکې مې تاسو ته وایي دا رنګټون والا ګندګي ختمه کړه دا درزار او غربار دلته شروع دي خو ما منیجر صاحب ته مخکې ویلي منیجر صاحب راغلی که نشته داړي منیجر صاحب راغلی دې ته ما وایي چې دا شی ختم دا ماشومانو له میموري کارډو کې بدکارۍ اچي ماشومانو له میموري کارډو کې تا ته خو پته نشته خو هغه سره میموري کارډ د ګانو نه ډکي ستا زوی سره میموري کارډ د ګانو نه ډک دی نوې فلم لا راغلی نی مارکیټ ته چې د انټرنیټ نه ډاونلوډ کړي دي ته ویب سایټ یې معلوم یو دی یاره جي پلان کې اپیسوډ راغلی دی که نه دی راغلی بیا رنګټونو والا سره دا شی ختم کړي محترم او د دکاندارانو ته د قربانۍ مسله کوم د چا مخې ته چې رنګټونو والا ناست دی د ده قرباني بالکل نه کېږي دا حرامه ده او چې چا ورسره قرباني وکړه د ده قرباني ملاړه چې چا مخې ته رنګټونو والا کې رنګټونو والا خو تباو برباد دی د هغه خو دنیا او آخرت برباد دي ځکه یو ګناه خپله کول دي او یو ګناه امت محمدیه ته رسول دي دا ګانې او دا امت محمدیه ته ګناه رسول د خو آخرت او دنیا برباده د شی ورپسې رسیږي لیکن دا چا چې مخې ته رنګټونو والا کینولي دي قربانۍ بربادي دي محترم قربانۍ هم نه کېږي او چې چا ورسره وکړي د هغې هم نه کېږي دا مسله مې پکې بله واورېدوي چې ناشنا کس راټینګ کړي او د ایزي پیسې نه اکاونټ نه پیسې دا تاسو ما ته وایي نو هغه کس استاد جي ګورې د ما نوم پکې وانهلې زه به غرق شم ما ته د ما څه پلار یې څه که چېرته ضرورت راغی نو علم بیا دا ګیرې نیول استاد جي ښه څه ما د بس ټیک دی دا هغه بیا په خپله دوکه شوی چې ده ته مې ولې ووي ما تا چا ته ویلي دي
وای د ایزی پیسې اکاونټ دا نوې کس 15,000 1 لک روپۍ راوباسي یو کس په لاس نه راونیسي راځه زه دله راوباسم دکاندار سره خبرې کړي ته خپل کمیشن هم واله او مال هم ته کټ کا دا شی حرام دی محترم دا شی حرام دی مسلمان له دوکه ورکې هغه ناشنا دی مسافر دی نو ته د هغه دغه نه د موقع نه ناجایزه فایده اخلي ته مسلمان سره دوکه کې که هر څه دی د محمد رسول الله امتي خو دی که نه او چا چې د مؤمن د دغه نه ناجایزه فایده واغسته الله وایي په قبر کې به زه ستا نه ناجایزه فایده واخلم بیا تا دې ته تصور کړی دی محترم تا چېرته دا سوچ کړی دغه شی حرام دی ګاک په بل باندې خرڅول دا کار یره جمال هم پکې وباسه او تم واله دا شی حرام دی سلام